سعودي عرب مکه مکرمه کې یو لوی عالم دی مکی صاحب ورته وایي محمد مکی دامت برکاتهم. زه چې کله لاړ شم هغه سره زما ملاقات کېږي. د علماو ډېر زیات احترام ډېر قدر پاکستاني انډین علما اکثر د هغه میلماني او درس کوي د احادیثو په مکه مکرمه کې. او تاسو ته پته ده که څوک حاجیان یا عمرې له تللی نو اردو کې د هغه بیان یې او د هغه یو لویه حلقه ده درس هم کوي باقاعده درس په حرم مکی کې درس کوي د حدیثو او هغې سره سره عوامو ته هغه په اردو کې بیان کوي او بیان ډېر مقبول دی ډېر خلک ورته کښېني. او د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه شیخ الحدیث چې کوم نن سبا نوې شرحه چاپ شوې د الکنز المتواری د هغې محمد مکی دامت برکاتهم د هغې صحرام د هغه په سر ده عبدالحفیظ مکی رحمت الله علیه او دوی ډېر لوی محنت په هغې کې کړی دی او د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه ته تقاریر یو لویه مجموعه امت ته پیش کړې ده. زما وروڼو هغې فرمایل زه حکایت کوم د هغه نه هغې فرمایل چې مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه به کله سعودي ته راغی زما مېلمه به ما سره به ناست وی یو ځل د حجر اسود او د رکن یماني په منځ کې زه او مفتی صاحب ناست وی مفتی صاحب ما ته وایي چې مکی صاحب الله ته مې ډېر جړل یو وخت کې چې د اسمبلی ممبر شم د شپې به پاڅېدم ما به الله ته جړل ما به وی خدای په کومه ګناه دې نیولې الله څه جرم مې کړی دی. حضرت مفتی محمود وایي الله څه جرم مې کړی دی د حدیثو درس مې کو ترمذي مې خولا مې پرېښودی اسمبلی ته راغلم او په ملتان کې د یو لوی جامع خیر المدارس مفتی هم مې پرېښوده فتوی مې ورکولی مې پرېښوده او اسمبلی ته راغلم دا څه جرم باندې الله تا نیولې ولې اسمبلی کې ټولې بربنډې ښځې اسمبلی ته چې کومې ښځې راځي هغه بناو سنګار سره راځي چې انسان کتې ورته نه شي په داسې انداز او لباس کې اسمبلی ته دا جنکۍ را روانې د پارلیمنټ او د اسمبلی ممبرانې ګرې ته به وایي چې د ډرامې یا د فلم شو له روانې دي په ځان نخرې کوي اول بیوټي پارلر ته ځي بیوټي پارلر نه پس اسمبلی ته راځي. حیران وم چې خدای سترګې دې په دغه ښځو باندې لګي نظر دې په دغه ښځو لګي. مفتی محمود په کوم جرم کې خدای نیولې حدیث و درس پاتې شو فتوی پاتې شوې طالبانو منځ پاتې شو د علماو منځ پاتې شو او دې اسمبلی دې ګن ته راغلې الله ته به بې جړل دا څه شو. دا خو داسې دی چې پټکي باندې خلک شرمېږي دا خو داسې دی چې پټکو والا ته دا جنکۍ ګوري یو بل ته اشارې کوي اوږدو جامو والا ته دا جنکۍ ګوري یو بل ته اشارې کوي او چې موږ پاسو تقریر ته او موږ د تقریر نه مخکې مسنونه خطبه وایو وی مولانا صاحب دا خو د جمعې مونځ نه دی د جمعې خطبه خو نه چې دلته خطبې راته شروع کړئ زموږ په مخ کې په مولیانو په علماو اعتراضونه کېږي. مفتی صاحب وایي الله ته مې جړل پروردګاره په کوم جرم دې نیولې پروردګاره په کومه ګناه دې نیولې چې د طالبانو د حدیثو باغچې له دې اوچت کړم دې اسمبلی ته دې راوستم د لویې مدرسې له دې اوچت کړم او دې ګن کې دې کېنولم. مکی صاحب مفتی صاحب وایي چې ما به جړل الله ته. وشوه دا چې د ختم نبوت مسله جوړه شوه. د ختم نبوت مسله کې الله پاک په ما دا احسان وکړ چې په اسمبلی او پارلیمنټ کې نمایندګي ما ته میلاو شوه. خبرې غور سره وړې د مرو نمایندګي ما ته میلاو شوه او څومره چې علماو تحریک شروع کړی اندرون او بار هغې وی چې په اسمبلی کې د ختم نبوت نمایندګي به مفتی محمود کوي رحمت الله علیه وکالت د ختم نبوت په اسمبلی او په پارلیمنټ کې مفتی محمود رحمت الله علیه کوي. ما ته یو سعادت دا ملو شو. اسمبلی اجلاس شروع شو. اجلاس دوران کې مرزا ناصر راځي د قادیانانو لوی مشر لوی لیډر لوی وکیل د زمانه لوی نماینده هغه اسمبلی کې راځي او ځان سره پڼ کتابونه اشتهارات راوړي او کینی موږ ناست یو
او میرزا ناصر د سپیکر صاحب له اجازت غواړي چې سپیکر صاحب ما ته اجازت راکړه یو څو خبرې کوم. او چې میرزا ناصر پاسېده ناشنا تقریر وکړو. دغه وخت کې مونږ تحریک جمع کړی دی چې قادیانې مرزایان دا د غیر مسلم اقلیت قرار شي. دی ځان ته په پاکستان کې مسلمان نه وایي. د پاکستان آئین دی ته مسلمان نه وایي. د مسلمان په حیثیت باندې د اوټ استعمال نه کوي. د مسلمان په حیث باندې د پارلیمنت د ممبرۍ د ادرېدو اهلیت نه لري. دا خبره شروع ده. میرزا ناصر پاسېده داسې فصیح بلیغ تقریر یې وکړ او څه وایي وی سپیکر صاحب دې علما موږ ته کافر ویلي دي. دا پوسټر دا د دیوبندیانو فتوا ده د بریلیانو خلاف چې دیوبندیان وي بریلیان کافر دي. دا بل پوسټر بریلیان وي دیوبندیان کافر. دا بل پوسټر دیوبندیان وي شیعگان کافر. دا بل پوسټر شیعگان وي دیوبندیان کافر. دا بل پوسټر دیوبندیان وی اهل حدیث کافر. دا بل پوسټر اهل حدیث لګي دیوبندی کافر. دا خود دی مولیانو کار دقه دی چې دا پلان کې کافر او پلان کې کافر او پلان کې کافر او پلان کې کافر. دا ردی پوسټر دا ردی کتابونه چې دی یو بل ته کافر وای. د دې خو کار دا دی دی خو خلک کم مسلمانای اسلام نه وښکل ډیر کوي. اسلام ته راغوښتل د دوی نشته. اسلام نه وښکل د دوی عادت دی. دا خو ټول یو بل باندې د کفر فتوی دي. نو سپیکر صاحب دوی مونږ ته هم کافر وایي. نو دا خو کفر د دوی یو عادت جوړ شوی دی. نو مهرباني وکړه د دې د فتوو له اهمیت مه ورکوه. د دې د فتوو ته سنجیده سوچ باندې مه ګوره. د دې د فتوی او دا بل خارج کده سملی ده د ټیبل نه لرکه. د خو دې کار دا دی خوب کې هم کې کافر او په ویښ هم پلان کې کافر. یو ته کافر بلبل ته کافر. دې فتوی ته اعتبار ورکړئ. وی داسې تقریر وکړو چې د اسمبلی کې وکیلان هم حیران شو او زموږ چې کوم علما هم حیران شو او د ټولو سترګې په مفتي محمود وي چې دی به څه وایي. زه هم حیران یم چې جواب څه ورکړم. نماینده زه هم پاڅېدم. سپیکر صاحب نه مې اجازت وغوښت. ما وی سپیکر صاحب دا مرزا ټیک وایي ناصر بلکل. ما فتوا ولګوله په بریلیانو چې بریلیان کافر دي. ولې به پې ولګوله؟ په دې وجه مې ولګوله چې دې قبرونو ته سجدې کوي او دا صاحب قبر په خپلو امورو کې متصرف ګڼي او دې قبر والا ته دې دا اختیار ملي چې دې ماله فایده م راکولی شي ما ته نقصان هم رسولی شي ما نه نقصان هم دفع کولی شي. غیر الله الله سره شریک کوي. د غیر الله په نوم نظر و نیاز کوي. دې وجې نه زموږ علماو د دې خلاف فتوا ولګوله چې دا کافر دي. د دوی علما را پاڅېدل. دا خبره غور سره وورئ ګورئ دا نن هم دا شی شروع دی. په سکول کالج کې دا خبره شروع ده چې دا مړه کفر خو ستاسو عادت دی. فتوا خو ستاسو عادت ده. بریلیان را پاڅېدل هغې وی چې او تاسو په موږ فتوا لګولې ده تاسو په غلطه یې موږ خو قبرونو سجدو والا نه یو. موږ خو د غیر الله نظر و نیاز والا نه یو. غلط وایه تاسو. دا کارونه ممکن نشته او که زمونږ بعضې جاهلان او ناپویه کوي نو کوي به خو موږ علما کم از کم د دې نه براعت کوو. نه موږ چاته ویلي چې قبرونو ته سجدې ولګوئ. نه مو دا چاته ویلي دي چې د قبرونو نه غوښتنې وکړئ صاحب القبر نه. نه مو دا چاته ویلي دي چې موږ دا غیر الله په نوم نظر و نیاز کوئ. مونږ فتوا ورکړې وه هغوی انکار وکړه چې دا کار مونږ نه کوو. د کمې وجې نه چې مونږ فتوا ورکړې وه هغوی د هغې وجوهو نه انکار وکړه. مونږ خپله فتوا واپس واخیسته. وجوه د کفر نشته. بریلیانو په دیوبندیانو باندې د کفر فتوا ورکړه چې دوی خو رسول الله مبارک یو عام انسان ګڼي. دوی خو د روز شریف نه انکار کوي. دوی خو د پیغمبر حیثیت د عام انسان سره برابروي. لہذا چې څوک د پیغمبر حیثیت عام انسان غوندې ګڼي درود نه څوک انکار کوي کافر دی. دیوبندي کافر. مونږ پاڅېدو چې صاحب غلط وایه. مونږ خو رسول الله مبارک عام انسان نه ګڼو. مونږ خو سید الانبیاء والمرسلین ګڼو. مونږ خو اشرف الانبیاء والمرسلین ګڼو. مونږ خو عام انسان نه ګڼو. مونږ خو هغه وایو چې بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی. نور کل واړه صفات دي
پر اختیار تو خدا منو او درود ته به څنګه انکار وکم صاحب ته مانځه کې درود وایم زه په منبر خلکو ته درود خیم هغه چې په ما د سوجه نه د کفر فتوا لګولې وه د هغې وجوه الکفر نه ما انکار وکړه چې داسې باقي نشته معافي او که څه کشران کشه کړپه کوي دا د هغوی خپل کار دی هغې خپله فتوا واپس واغېسته بریلي خلاف ما فتوا واپس واغېسته ځکه وجوه الکفر نه هغوی انکار وکړه او د بریلي چې په ما د کفر فتوا لګولې وه هغې وجوه الکفر نه ما انکار وکړه ما خپله فتوا واغېسته میرزا ناصر ته مونږ بالکل کافر ویلي دي قادیانانو ته کافر ویلي دي څه وجې نه ویلي دي دې وجې نه چې زه یم د رسول الله مبارک نه پس د بل پیغمبر راتلی شي نه رسول د شته او که چا دا ووې چې فلانکي د پیغمبر مبارک نه پس رسول الله مبارک نه پس نبي دی کافر دی دا فتوا مو ولګوله دې دې د دې وجوه الکفر نه انکار وکړي سبحان الله دې انکار وکړي چې زه خو د رسول الله مبارک محمد مصطفی نه پس بل پیغمبر نه بنم دې انکار وکړي چې رسول الله مبارک خاتم النبیین دی او د مرزایت د عقیدې نه انکار وکړي وجوه الکفر چې د کوم بیانوم هغې نه انکار وکړي زه خپله فتوا واپس علم دا زما روړه دی چې کوم وجوه د کفر په موږ دي هغې نه انکار او مرزا غلام محمد پیغمبر نه دی دا کافر دی دا مرتد دی او چې څوک هم هغه ته نبي وایي هغه کافر دی مرتد دی دیوبندیان علما چې کوم الزام لګوي موږ هغې کې نه یو نن راځه راته رغاړو زه زما رورې دی هغه نه مني دی په خپله خبره ټینګ ولاړ دي بریلي خو ووې چې نه زه دا شی نه کوم دیوبندي خو ووې چې نه د پیغمبر غټ احترام کوم دې د هغه خبرې نه انکار وکړي چې کوم وجوه الکفر دي او یا دې ثابته کړي دا وجوه الکفر نه دي دو خبرې اجنګ مفتي صاحب ما وګټه اجنګ مې وګټه ما بیا وی چې الله درس حدیث ته را پاسولم سملې کې د کېنولم ما خو جړل چې طالبانو میان نه روچت شم او د ښځو میاس کې کېناستم او د فتوا بازۍ نه روچت کړم سملې کې الله شکر هغې نه توچت کړم دیله چې د پیغمبر ناموس مې وګټل مفتی صاحب دا خبره کوله چې زه د عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه نه لوی شخصیت نه زه د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه نه لوی شخصیت نه زه د علامه جالندري صاحب نه لوی شخصیت نه هغوی تحریک وچلاو هغوی خلک په سړکونو راوویستل هغوی قربانۍ ورکړې 10,000 کسان د رسول الله مبارک په ناموس شهیدان شو لیکن خبره لږه غور سره وره 10,000 کسان د رسول الله مبارک په ناموس شهیدان شو لیکن د قادیانیت مسله په آئین کې جو کاتو اس فرق پرې نه وه اس فرق پرې نه وه ولې هغې سره د بار طاقت و د پارلیمنټ دننه طاقت ورسره نه ما دا تحریک روچت کو امی پشا ولاړو ما دا تحریک روچت کو اغوی را نه خړم ما دا تحریک روچت کو دا اغوی سپیو ما سره دنم قوت و بارم یاو ما شمم زخمی نشو مقصد کې کامیاب شم او قادیانه میں مکمل اول ناخره پورے غیر مسلم اقلیت او کافر قرار کړ خلق وای مولا اسمبلی له سلزي ما خو تحریک چلولې زما مشرانو په زرګاو خلک شهیدان شو خلکو غټې قربانۍ ورکړې خو دغه یو مولا چې په اسمبلی کې موجود و هغه کارنامه یې وکړه چې زما سر یې وګټه زما پټکي یې وګټه زما دین یې وګټه زما اسلام یې وګټه هغه څوک هغه سرخیل د علمای دیوبند هغه د علماو نماینده حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه
د سیاسي وابستګۍ او سیاسي خبرونه په تیر شوي الیکشن کې بعضې علماو مخالفت کړی دی د علماو د اسمبلو د تلو او خلکو ته به کوله ووی چې مولا ته د اسمبلۍ څه ضرورت دی دا اسلام آباد ته ځي دا علما اسلام آباد غواړي دا علما اسمبلی غواړي دا اسلام آباد غواړي دا موټر غواړي دا جیپ غواړي دا کرسۍ غواړي دا څه ضرورت دی د علماو اسمبلی ته د تلو ما هغه وخت سره اعلان کړی سم ویم زه مولا صاحب نن په سینټ کې د رسول الله مبارک د ناموس د خطرې بل پیش شوی دی تاسو ته پته شته نن سینټ کونسل کې ستاسو موجوده حکومت یو بل پیش کړی دی چې څه دي هغه کې دا دي چې که چا د پیغمبر د ناموس خلاف ورزي وکړه هڅه وکړو او دا یو سړی لاړ د هغه خلاف عدالت ته چې دا سړی کافر دی د رسول الله مبارک ناموس ته تیری والی دی نو که دا کیس وګټه خو ډېره ښه ده هغه سړی به پانسي کېږي ولې د پیغمبر ناموس ته تیری والی دی خو که دا کیس د په عدالت کې ثابت نه کړی شو مدعي به پانسي کېږي تاسو ودی ستا پلار ستا مخکې مړ شو تا نن پورې هغه پلار په عدالت کې وګټه ثابت دی که نه ستا د جیب نه غلا وشوه غل دې رنګ یې هات گرفتار کو جج نه دی بوته رښتیا ووایه تا خپل کیس تر ننه پورې ګټلی دی تا ثابت کړی دی ستا نه کور نیولی شوی دی ستا نه پټي نیولی شوی دی ستا نه جایداد نیولی شوی دی عدالت کې کیس چلیږي نیکه کیس شروع کړی دی نو وسیله هغه نه رسېدلی عدالت کې به ثابتۍ څوک او عدالت ته چې د امریکې او د برطانیې یو ټیلیفون راشي چې ګورې نه نو زه به وایم چې وروره د خو د پیغمبر د ناموس هڅه کړې دی خو عدالت ته پې نشم تللی ولې که عدالت ته ځم نو دا کیس خو زه په عدالت کې نشم ثابتولی نو ما ته سزای موت دی نو کار مې سره چې عدالت ته ځم او که بار د هغه خلاف ایکشن اخلم نو بیا به زما حال د هغې خلکو په شان دي چې ستاسو مردان کې نن په هغې باندې فایرونه درج دي نو بار هم ایکشن نشم اخیستی عدالت ته هم نشم تللی نو خدای پیشه رسول یې پیشه او د هغه زولی پیشه نن دا کیس ټیبل دی په سینټ کې خو چې کیس سین ټیبل شو په سینټ کې نو د ختم نبوت کارکنانو ځای په دې چغې کړې میدان ته ووتل چې نه منو نه منو نه منو نو هغې پې فلحال لا خپې ښودې ده ای مولا چې تا وې چې اسمبلی ته د علماو د تلو څه ضرورت دی نن چې په اسمبلی کې د پیغمبر په ناموس څومره حملې کېږي چورلټ پکې سته ایسته ده ایسته ده ویسته ده مفتی صاحب لاړ مدینه شریفې ته ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله فرمایي دا هغه وخت و چې په اسمبلی کې د رسول الله مبارک عزت وګټلی شو موږ ډېر خوشحاله شو مفتی صاحب استقبال هم وکړو مفتی صاحب راغی سلام یې وکړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لږ ساعت ودرېد بیا د حضرت ابوبکر صدیق سلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سلام بار ووت چې ووت واپس باب السلام لراغی بیا وردن نشو وایي مفتی صاحب تاسو خو یو ځل سلام وکړه بیا ورځئ وایي هغه ما خپل سلام وکړه مسنون رالم رسول الله مبارک ته اوس دوباره بل سله ورځم حضرت سله ورځئ الله اکبر ستا مقدمه دا خلک لړاوئ ستا نمایندګي دا خلک کوي سله ورځئ دې له ورځم چې اوس رسول الله مبارک ته یو خوشخبري اورم چې د الله رسوله د پاکستان مسلمان ستا ناموس ګټلی دی مبارک دې شه خو خپل سلام وختي پیش کرالم د پاکستان ستا د غلامانو ستا د عاشقانو سلام عرض کا او خوشخبري درکوم چې په پارلیمنت کې نن د پاکستان عوام او علما او ستا ناموس ګټلی دی زما وروڼو یاد وساتئ
یو باغ چې یو زمیندار وکړي او په هغې محنت وکړي خواري پې وکړي او بخواري وکړي او دا باغ کامیاب شي او بیا څوک راځي هغه باغ راله تالان کوي زه به څه کوم چې هغه به وام که به نه وه ټپوساز راځي زما د باغ میوه خوري ټکارغاز راځي زما باغ خرابوي وروره ټیم خو به خامخا ډنګوم چې ټپوس وتښتي خط ناخس په ګولي ده به دا دم کوم چې قارغو تښتي دا چې تاسو په کوم مقصد نن راغونی دا باغچه د رسول الله مبارک د صحابو په وینو سیراب ده دا د تابعینو او تر اوسه پورې د مسلمانانو په وینو دا باغچه سیراب ده تپوس به راځي او زه به غلی ورته ناست یم مفتی محمود باغچه لګولې د ټپوس په راځي زه به ورته غلی ناست وم یاد دې ولري د پیغمبر د ناموس دشمنان چې مونږ بنګړي نه دی اچولی زمونږ لاسونو کې بنګړي نشته دا یاد وساتئ مونږ بنګړي نه دی اچولی زمونږ په سرونو دا پټکې مونږ کفن په سر کړی دی کفن مونږ ځان سره ګرځو کفن ځان سره ګرځو او د رسول الله مبارک د ناموس نه اهل پارلیمنت ته موجوده حکومت ته او د هغې تالي سټو ته ستاسو په وساطت اعلان کوم چې خدای لپاره د رسول الله مبارک د ناموس نه حتی که نه قلار شئ او که قلار نه شوې نو ستاسو به هغه انجامي چې ستاسو لاش به م انشاءالله پاکستان کې الله نه پرېږدي زما ورونو خلاصه دا ده تاسو ته مبارکباد دی زه خو مې ډېرې زیاتې خبرې غوښتې باباجي صاحب دامت برکاتهم تشریف فرما دی چونکې زما هلته دارالروح حقانیه کې دی نه پس پیرډ دی هغې له اراده مې لرله دا هم بیا ادبي وکړله خو ستاسو په دې دومره لوی اجتماع تاسو ته هم شکریه ادا کوم او ځان بلکل تیار او تابعدار ساتئ د ژبې اواز الحمدلله زمونږ شته د لوډ سپیکر اواز زمونږ شته او که زمونږ په اسمبلی کې 15 کسه دی او که شپږ دی او که اته دي خو غم یې مه کوئ انشاءالله یو قسم چې په اسمبلی کې زمونږ موجود دي نو د اسمبلی د حال نه به خبرېږي زمونږ نمایندګي به کوي رسول الله مبارک ته الله تاج ور په سر کړی دی رسول الله مبارک ته حضرت جبریل تاج په سر کړی دی دا لغړ هغه تاج نشي کوزولی انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین نعرہ